زما بچی به بیا ضایع سي نو باید چې دوی لږ پر ما رام وکړي زما بچي ته وګوري که چېرې دا دورې واړه نو د دې علاج خو هلته نشته هم دې سرکار ته معلوم دی هغه سرکار ته معلوم دی ما د حکومت څخه بیا دا درخواست دی چې ما ته ټیم راکړي ما ته ټیم نه راکړي زما بچي ته دې ورکړي ټیک شو چې هر څومره ټیم ورکوي چې زما د بچي علاج وشو په هغه ورځ دې ما واړوي د بچیانو سره دې مې واړوي هېڅ مشکل نشته او که نه دا درخواست دی زما چې زما د بچي دپاره دې ما ته ټیم راکړي اوس د کراچۍ څخه هم زه دغه را شړلی یم پولیس والا نیولی یم زه باډر ته رسېدلی نه باډر بیا راغلی یم نو زما سره ډېر زیات څو شوی دی زما نوم محمد شریف دی زه تقریبا ما پیدایش ځلې شوی دی ما ته خو دا مشکل دی چې دا زما زوی کینسر دی نو د دې علاج پاتېږي که موږ لاړ شو د دې علاج بیا نو دا مړ کېږي دا نه پاتېږي نو ما د درخواست دغه دی چې ما ته دې ټیم راکړي او ما د بچي علاج دې وکړي افغانستان خو هر چاته معلوم دی چې په دې کې د دې علاج نشته او زه کراچۍ کې ما داخل کړی و کراچۍ څخه زه هسپتالو څخه لا ایستلی یم پولیس والا زه ایستلی یم ښه نو په غاښا کې مې داخل کړی په ډو کې مې داخل کړی دی چنا کې مې داخل کړی نو په دې باندې ما ډېر پیسې ورکړي دي چې تقریبا 2 لک روپۍ ما خپل د جیبه خرچه کړې باندې سر خلاص نو ستړیا ډېره ده زما ډېره ستړیا ده نو 2 لک روپۍ چې ولاړې سي بیا زما دا کچا کور ته وګوره او بیا زما زندګي ته وګوره نه کاروبار څه نه شی شته چې څه سرمایه مې ټوله کړې وه هغه ټوله د بچي وخوړله نو الله دې ما ته وس راکړي چې زه نور هم پیدا کړم خپل به بچي یې خرڅ کړم نو د حکومت څخه ما دا درخواست دی چې ما ته دې ټیم راکړي که ټیم چیرې رانه کړي نو زما بچی ضایع کېږي سر خلاصو نو دا زما مشکل دی هیڅ شي ته نه کتله هیڅ شي ته نه کتله بل تم افغاني یې چې افغاني یې بس ګاډۍ ته ور واچوم را ورکړه بس ورا ګول پلس سره تقریبا 8000 روپۍ ګاډۍ والا راڅخه واخیستلې نو واشه 8000 روپۍ خالي ګاډۍ والا راڅخه اخیستې نو زما سره ډېر دغه سوی زیاتی سوی دی نو اوس دغه درخواست زیاتی هېڅ ته پرېږده چې زما د بچي څه زما د بچي علاج وشي زیاتی هېڅ موږ سره نه دی سوی خو هغه هېڅ موږ نه غواړو چې موږ سره زیاتی سوی زما د بچي علاج وشي بس هېڅ زیاتی نه سوی که د ده علاج ونه شي نو زموږ سره دا پر زیاتی دی دا تقریبا د 9 میاشتې څخه مخکې دا اوس څخه 9 میاشتې هاخوا د ده لږ مرستیا وه بیا نو ما هسپتالو ته کوي په هسپتالو کې بیا د ده کوم ریزلټ راووتی دا کینسر دی د کولمو کینسر دی د معدې هغه نو دا هلته بیا ما بوته کراچۍ ته کراچۍ کې بیا ما د علاج شروع کړي نو چې 24 غنټې کې په 24 غنټې کې د ما څخه څو اخیستلې په هسپتال کې 6 لک 30,000 6 لک 20,000 6.5 لک روپۍ ما په 24 غنټې کې زما خرچه راغله پیسې ما خپل د جانو په وې زما وې پیسې ما خپل د مزدوري مې کړې وه دغه د مزدورۍ د پیسې وې د بچیانو مې مزدوران کړه دغه پیسې ما راخیستلې د مې خرڅولې خپل سرمایه مې ټوله ووله که مې کور کې کومه درایي درلود سوالای مې درلود شی مې درلود ټوټل ما خرڅه کړې ده د ده دپاره نه هېڅ چا کومک نه دی راسره کړی هېڅ چا کومک نه دی راسره کړی نو دا زما مشکل دی ګورمنټ څخه دغه غوښتنه لرمه زه به هسپتال ته ځم او وایي چې زما مخ ته څوک ونه درېږي دا بچي دپاره چې زه علاج کوم او اوس که کور پرېږدم کور ته پولیس والا راځي پولیس والا کور ته راځي نو د دې ځای کور پسې اخلي هلته بچی زه کراچۍ ته ورسوي بل هسپتال ته ورسم زه په هسپتال کې یم هغه مې هم نه پرېږدي نو پولیس والا یو سرکار څخه ما ته درخواست دی چې ما ته دا قدر یو شی راکړي چې زما کور ته څه ونه وایي او ما ته څه ونه وایي او زه یو څه آزاد وکړم د بچي دپاره چې څو علاج کېږي هغه زه په زور اړولی یم د بچي سره اړولی یم پیسې تقریبا 15,000 10,000 روپۍ خرچه راځي زه چې راوښتلم ما 10,000 روپۍ ما څخه لغړیانو اخیستې نو دا زموږ مشکل ده بیا زه بیا هم 10,000 راڅخه اخلي د بچي دپاره زه مجبوره یم چې زر واړی مې واړی بیا هم زه راځم نو ما د حکومت څخه دا درخواست چې ما ته یو شی راکړي